آیا تاسو ته پته شته چې زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محبوب علیه الصلاۃ والسلام به ما او تا ته یعنې خپل امتیانو ته په هر مانځه کې کومه دعا کوله؟ راځئ حدیث شریف را سره واورئ. ډېر بهترین حدیث ته ایمان به تازه شي. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وایي چې کله به ما نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشحاله ولیده نو ما به ورته ووایي چې ادعو الله لی، ای د الله محبوبه زما دپاره دعا وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلاس مبارک اوچت کړ او به فرمایل اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. الہ العالمین حضرت عائشه ته مغفرت وکړه، دې ته هغه ګناونه وبخښه چې کم د دې نه مخکې شوي دي، کم چې وروستو کېږي، هغه ګناونه چې کم دې په ښکاره باندې کړي دي او کم په پټه باندې کړي دي، په پوهې او په ناپوهې باندې، هغه ټول مغفرت دې ته وکړه الہ العالمین. عایشه به فرمایي چې کله به دغه دعا نبی علیه السلام ما ته وکړه نو زه به خوشحاله شوم، او څومره به خوشحاله شوم دومره به خوشحاله شوم. د حدیث الفاظ دي چې حتی سقطوا رأسها فی حجره صلی الله علیه وسلم من الضحک. د عایشه به سر مبارک به د ډېرې خوشحالۍ نه راښکته شو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په غېږه مبارکه کې به پرېوت، دومره خوشحاله. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل ایسرک دعائي، ای عایشه زما دعا ته ډېره خوشحاله کړې. نو عایشه به فرمایي چې ولې نه محبوب علیه السلام ستا دعا به ما نه خوشحالوي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي والله انها لدعائي لامتي في كل صلاه، زما دې په الله قسم دغه دعا په هر مانځه کې زه خپل امتي ته کوم. سبحان الله. که حدیث شریف در باندې ښکلی لګېدلی د خپل نور ملګرو سره مې شیر کړئ. جزاکم الله.